داسې غلطي شي هغه به څنګه کوي؟ نظام ورو چې وسړي نه مطلب حرام په غلطۍ کې وخړل شي څه به کوي؟ همدغه پوښتنه ده که نه مختصر. حال به همدغه د کار اصل کې یو خدا دی چې اوس خو ټکنالوژي دور یا یو څیز ته سکین کې تا ته پته لګېږي که چېرته ته وایي چې حرام دي یا حلال دي هغه ټکنالوژي مطلب هغه ایپ چې کوم اعتمادي وغیره نو کوم مشکل نه پیدا کوي هغه ته بیا استعمالولی شي او هغه څیز کې حلال یې خوړلی شي. دویمه خبره دا ده که اوس یو څیز دی هغه حرام دی تا غلطۍ کې وخوړو که حرام څیز تا غلطۍ کې وخوړو نو څه کول پکار دي؟ بعضې خلک د عمر رضی الله عنه یو روایت پیش کوي چې عمر هغه شودس کړي بیرته راوګرځول حالانکه هغه د عمر انتهایی زیاته تقوا وه. نور د الله نبی صلی الله علیه وسلم چې عام ذکر کوي که نه چې زما د امت نه خطا او نسیان پورته شوی دی. یو سړی دی لکه موږ ورځ کې یو ورور سوال وکړو چې مطلب بوتل پروت و ما ویل که اوبه دي نو هغه ما وڅښل بیا راته چا ویل چې دا خو شراب دي او داسې نشه کړي یا داسې نو ویل په دغه زه څه وکړم؟ نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د امت نه خطا نسیان پورته شوی الله څوک په خطا سره نه رانیسي دغه ترې خطا شوی الله ترې توبه وباسي الله یې معاف کوي. مننه قاري صاحب ژوندی اوسې بس زما پوښتنه جواب شه زه به ښکته شم البته جزاک الله خیر. دغه لاندې چې کوم رور راغلی ناس په نوم آیډي چې د امریکې جنډه ده که کوم یې والله عالم دغه رور یې مایکان قاري صاحب السلام علیکم.